جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانان و دوستانو، جدید معتزلی نمبر 3 بیا یو 15 منٹ کلپ کړی دی چې هغه کې بیا هغه ډیر زیات کنزل او بدرد ویلې دی او زمونږ د مشرانو په باره کې ګستاخی کړی دی. د دې جواب ځکه نه کوم چې زمونږ تربیت دا نه دی چې مونږ د بدرد او جواب هم بدرد سره وکړو، نو په دې باندې خاموشي اختیارول دا مناسب ګڼم او هر چې هغوی بد اخلاقي کوي دا هغوی د مشرانو نه وراثت کې پاتې شوی دی. بیا دوم نمبر خبره هغه دا وایي چې ستاسو زمونږ یو بل مفتي صاحب محترم دی چې هغه به مونږ سره مناظرې ته کښېني. نو حضرت صاحب محترم یو خدا دی چې هغه مفتي صاحب محترم ستا د مقابلې کس نه دی او نه ته د هغې د مقابلې کس بلکې چرته مفتي توصیفې یا دغه شان دي وحدانې هغه ورته مخامخ که خبره به وکړي دلایلو سره بس مسله به حل شي. او دریمه خبره حضرت صاحب محترم دا کوي چې محمودي چې د چا په نگرانۍ کې مناظره کوي داسې څوک نشته چې څوک د دې دفاع وکړي یا دیوبندیان په دې باندې اعتماد کوي. نو حضرت صاحب دومره درته وایم چې زمونږ استاد محترم زما مربي او مرشد پیر طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا صاحبزاده پیر مفتی ګوهر علي شاه صاحب چې هغه زما دفاع کوي او دغه میدان کې ما سره مرسته کوي او زما شاته ولاړ وي، بل حقیقي ترجمان د دیوبندیانو کې ما ته بل څوک د هغې په شانتې نه ښکاري. که دغه ټول خلک زما خلاف شي زما مخالفت وکړي هېڅ پروا نه لرم چې زما یو شیخ و مربي مفتي صاحب محترم زما سره ولاړ وي. صحیح ده. او بیا بله خبره هم درته کوم که چېرته بل هم درته وښیم لکه شیخ عنایت الله برهاني صاحب هغې غوندې کې لوی لوی خلک چې زما دفاع کوي زما په دفاع کې ولاړ دي او زما دپاره ویډیو آډیو کلیپونه کوي چې تا بهترین دغه مماتیانو باندې بهترین ګزار کړی دی علمي توره باندې، بل یو کس د داسې نه وینم چې هغه زما مخالفت وکړي او هغې څه حیثیت وي. بیا که درته بل هم وښایم نو الله رب العزت د قبر د نورانیت نه ډک کړي او الله تعالی دې ورته درجات بلند کې شیخ رحم الله نور الله مرقده غوندې کې شخصیت چې زما د مناظرې تایید کوي او زما په دفاع کې کلیپ ریکارډ کوي. نو بل دیوبندي خو زه درته داسې نسم کولی چې وس مفتی محمود صاحب نور الله مرقده یا شیخ الهند صاحب یا اشرف علي تھانوي صاحب د قبر نه راپاسي او درته وایي چې او دقه محمودي دا دیوبندي دی. داسې خو نه کېږي، خو دغه مشران دي زمونږ مفتي ګوهر علي شاه صاحب شو، عنایت الله برهاني صاحب شو، دغه شیخ رحم الله صاحب شو، هغې هر څه موجود دی. بل دیوبندیات ته څه ته وایي؟ او بیا افسوس په دې خبر راشي چې خصوصا د مفتي فرید صاحب نور الله مرقده او د شیخ حمدالله جان ډاګې باباجي صاحب چې فاتح مماتیت و چې د مماتیت دغه جنازه یې ویستې وه هغې په باره کې تا ډېر زیات بد رد ویلی دی او د شیخ صفدر نور الله مرقدو په باره کې دومره درته وایم چې خیر دی تا هغې په باره کې چې کوم الفاظ تا استعمال کړی دی تا وی چې مرګ نه پس هغې حالت دا خو الله رب العزت ستا شکل دغه دنیا کې په ژوندون کې ستا شکل بدل کړی دی. سړی ته یریږي چې کله زه در سره کېناستم مخامخ نو دومره قبی او دومره بدرنګه او دومره منحوسه او دومره مکروه چهره دی وه چې انسان ته کرکه کېدله درنه. زما ملګرو راته وی وایي والله دا خو د انسان په جامه کې خنزیر مخامخ ناست دی، وایي دا انسان شکل خو د انسانانو دی خو د دې کیفیت او انداز او د دې هغه روپ چې کوم دی هغه د خنزیر غوندې کې دی حضرت صاحب. نو ته الله رب العزت د ټولو نه اول داسې وکړه چې تا د اولیاء الله بېادبي کړې ده، ګستاخي کړې د بزرګانو پسې د بد رد ویلی دي. اول لاړ شه توبهګار شه او د مشرانو په باره کې صدق دل نه د الله رب العزت ته توبه وباسه چې الله د باندې رحم وکړي چې دا شکل دې سم شي. ستا خو په دنیا کې دغه شکل مسه شوې ده، ته خپل دې شکل ته خو لږ وګوره. ولا زه خو اوس پر وختي مې دې ملګرو ته ویې ما که دغه ظالم بچه چېرته په لاره وځي ماشومان وګورو نو کرکه به وشي او ماشومان به د یېرې نه مړ شي دا چې دا داسې ابلیس غوندې کې راغلی دی. بهرحال بد رد ویل دا د طالبانو شان سره مناسب نه دی، دغه شان د کنزل کول او سپکو سپورې ویل دا د طلبه کرامو جامع سره مناسب نه دی. نو دلایلو په بنیاد باندې خبره به وکړو انشاءالله. او که چېرته ډېر زیات شوق دی وي چې مفتي صاحب د کیم ماتوریدي صاحب سره ستاسو مناظره کول خواهش وي بیا توصیفې یا دغه شان د وحدانې تیار که مفتي صاحب تیار دی. خو انشاءالله حضرت صاحب ستاسو جینا مې حرام کړی او تر قیامته پورې به رانه خلاص نه شئ. که هر څومره ټوپونه ووهي او که هر څومره بهانې وکړي او که هر څومره کنزل وکړي او څومره تصاویر راته وران کړي خو انشاءالله پرېږدم دی نه انشاءالله هم دقه شان د ستاسو جینا به حرام کوم انشاءالله.
न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए है।